عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ د دې بیان کیږي نو ورځ او شپې به چې کم نه نو تیری شي د عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ د حالات بیان به ونشي اغیل الله دومره لوی مقام ور نصیب فرمایلی دی اسلام ته راتللو واقعه ډېره عجیبه ده د زندګۍ هر لحظه ډېره عجیبه ده شان ول الله پاک ډېر عجیبه ورکړی دی او رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک باشعبی ابی طالب کی تشریف فرما دی او رسول الله صلی الله علیه وسلم دعا فرمایلا اللهم ايد الاسلام باحد العمرين الله اسلام په دو عمرو کې په یو عمر باندې الله ولا مضبوط والے ورکا تقویت ولا ورکا دلته د سردار کونو مکان صلی الله علیه وسلم لاسونه مبارک اوچت شو دعا د پاره او دلته چې کوم نه دعا قبول شو او د دو عمرو یو عمر ابن هشام د ابو جهل خپل نوم دی دا ډیر لوی بدبخت او یو حضرت عمر ابن الخطاب رضی اللہ تعالی عنہ خو چونکہ دا عمر ابن الحشام چی کم نینو ډیر لوی گستاخ او ډیر زیات بے ادب او بے ادب محروم شود از فضل رب بے ادب د خدای د فضل نه محروم ای وی ذکر دا انتخاب اللہ انہ فرمائے جدا بے ادب عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی ادب صلی اللہ علیہ وسلم جماعت چی کم نینو اوچتے دا و مضبوطی دا او دا رنگ چی کم نینو کافران غر غر سرداران را جمع دی دا عالم کفر کم سرداران و جرنیلان و را جمع دی او مشورے کئی نو مشورے ہو کا وہی دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سر مبارک بسوک روڑی شیطان ہم پکے ناستو دا یو بوڑا پا شکل شیطان ہم ناستو ناغوی یو ویل یو سردار ویل زب خپل لور ورکم بل سردار ویل زب سلو خان ورکم سرا یو پاسی دو غوی مال دی سر او خان را کی 200 زبد محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک روڑم چا سوی شیطان من پکی مشوری ورکولی ابن خطاب پاسی دو وی زبا چی کم نینو دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک بزر روڑم دا ٹول چی کم نینو ټولو ته ویل چپ شي خاموش شي نه پیسې غواړم نه د چا لور غواړم نه اوخان غواړم نه سونه غواړم نه مال دولت غواړم وی زه په خپل عقیده کلک یم او د خپلې عقیدې د دفاع دپاره دا کار کوم اوس پته ورته نه لګېږي چې الله ولې تقدیر بدل کړی دی دا پتہ ورته نه لګي چې الله د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم دعاګانې مبارکې قبولی فرمایلی دي شیطان وی بالکل عمر ابن الخطاب دا کار کولی شي د شپې وخت دی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ توره چې کم دی واغستا او پلار کې روان دی ډېر غوسه یو اصحابی مبارک حضرت عبدالرحمن مخیل ورلو اگا پا ارادہ بانی پوشو حضرت عبدالرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ ورطو فرمائل ابن خطاب سکے ویزم دا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر مبارک روڑم کلموں میں اگا ورطے اللہ دون آسان خوندا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مبارک دیر غلامان لري دیر فدایان لري الحمدللہ دی وقت کی منگوایو
د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په عزت مبارک باندې به چې کوم نه مونږ خپل عزتونه او سرونه چې کوم نه قربانو ان شاء الله ولذي سینې به نه ختميږي د کافرانو او د مخالفینو ګولې به ختميږي ان شاء الله. امخ کې ورځو کې په 15 تاریخ یو ملعون دی دی خپل قادیانیت او ملعونیت خی بار بار دنیا ته هغه چې کوم نه د آسیا ملعونه په باره کې ډېر آسیا بیبي په احترام باندې ورته نه دي پرې خپل پکار ملعونه پتا د لعنتی استاد په پلار او نیکه د لعنتی وې د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم غلامانو پسې زی او محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم مبارک پسې زی وې د خپل خور فاطمی خبر خو واخلا وې ام محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په غلامه کې راغلی دا د غوسه نورم زیاته شو د غوسې نه خټ کېدل شروع شو او دغه صحابي مبارک اله د فاطمه د کور مخه تراغله رضی الله تعالی عنها او هغه تلاوت کولو قاری صاحب راغله تلاوت ورتګي طه ما انزلنا عليك القرآن لتشقى دا تلاوت اوریدلو د شپې आवाज هم ډیر کولاو راتلو ډیراغو دروازه والا فاطمه رضی اللہ تعالی عنہا قاری ته وی زمان ناپاک غرور عمر ابن الخطاب چې کم نه راغو ودا وهل د دروازې د غخ کاری اے پټ کو دروازې کولو کا چې څنګه دروازې کولو کا او خي دروازه کولو کا بس एकदम په ور ټوب کو او را سم لولو چې وسو گزاره و نو خور ورته مخه تشوا چې خور له گزار ورکنه هغه باندې داسې بازنګټي واړو پلاتې پیراکی خوا او فاطمه چې کم نه نو په وینو کې چې کم نه نو لټ پټ شوا چې د خور دی ویني ته وکړه نو د کې لګ نرمي راغا ورته وی عمره وې ته د خطاب زوی او زه د خطاب لوریم وې تا دا غمور پیس کړی دي چې ته په کفر کلک کړې او مام دا غمور پیس کړی دي چې زه په ایمان باندې کلک کړم اوس چې کوم نه نو کله وجود ویني شي په عشق کې په محبت کې کله وجود ویني شي او له لهوان شي او د وجود د قربانه وخت د تکلیفونو وخت راشي پدې باندې روح ته چې کوم نه نو قوت ملاويږي روح پدې باندې مضبوطيږي ایمان پدې مضبوطيږي د خور دا جمله چې د وره د پزله کې نرمي راغا د مور خبره وره دا نو پزله کې نرمي راغا د مور دا نوم ډیر خوږ نوم دی چې د مور نومي وره نو एकदम دې نرم شو نو ورته وی روره وته نه پاکه نو روایتو کې فرمایلی شوی دي پرده ورته ولګوله یو طرف ته د غسل وکړه او بعض روایتو کې فرمایلی شوی دي حضرت فاطمی رضی الله تعالی عنها خپل لوپټه مبارک او صادر مبارک کوس کو د غیږه کې واچو او دغه وخت کې د سورۃ طه دغه صحیفه مبارکه او ورقه مبارکه چې کوم په لرګي لیکل شوی وي دغه صحیفه و ورته چې کوم نه مبارکي ورته په د صادر مبارک د پاسه کې خودلی هغه وکړه هغه په قران مجید پیدا او بعض روایتو کې فرمایلی شوی قاری صاحب چې کوم پټ ناستو تشریف فرماو هغه ورته تلاوت فرمایلو ورته او فرمایلی وی عمر تا ته پدلا چې ته چې کوم نه نو د چا د قتل پس رواني هغه هستی چې کم نه نو تا د رب العالمین در تر ولی او تا چې کم نه نو دنیا هم خسته کې او آخرت دم خسته کول غواړي تا د پاره چې کم نه نو جړاګانی کوي او الله نه چې کم نه نو ستا بخنه غواړي عمر فاروق ویلی شو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فورا وی لا اله الا الله خور ورته وی توحید خو دې قبول کو او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم گواہی او د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په غلامه کې چې راضي نو د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم په قدمونو مبارکو کې کلمه پوره کړي اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد انك رسول الله و اذا بالتوي عمر فاروق را روان دي خور ته وي تمام را سره دي او خیم وسر روان دي پلو وینو ما له لهوان
او دلته چې کوم دی نو یو ډېر لوی پهلوان جرنیل صحابي ډېر لوی طاقتور صحابي د رسول الله صلی الله علیه وسلم کشر تره او د رسول الله صلی الله علیه وسلم رضائی رور حضرت سید الشهداء میر حمزه سے مبارک چې کوم دی نو په دروازه کې ولاړ دی څوکیداری کوي عمر یې ولید د لرې نه علامونه یې پېژانده چې دا عمر را روان دی وی عمره په کومه اراده را روانې سردار کونو مقا صلی الله علیه وسلم مبارک فرمایي وی زړې بیلودل را روان دی وی دوستۍ را روان دی چراغو وی عمر څه اراده دی دا وی قربان سر اوړلو راغلم سر قربانولو دپاره غلام ګرځېدلم اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله واشهد انك محمدا عبده ورسوله کلمه ویله اسلام کې داخل شو اصحاب کرام فوراً آواز فرمائے نعرہ تکبیر اور آوازونو شو اللہ اکبر نعرہ تکبیر اللہ اکبر آوازون راغا ابو جہل ملعون ناستے آل دا جے کم دین وی یا عمر قتل شو